بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات أوردها بعد مباحث الدعوة لأنها أكثر وقوعها في الدعاوي. دعوی نه پس بیان د شهادت راوړلو ځکه عام طور وقوع د شهادت پس دعوه نه دعوه مقدمه عام طور او شهادت رسوي نو ځکه دا غي نه پس ذکر کو. شهادت عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة الأعيان. دی لغوي معنی دا خبر ورکول د صحت د شي شکل پسترګو لیدلی نو دا د مشاهدین معاینین مشتق دی او څو کوئی شهود نه مشتق دی حضور ته ویل کیږي. شاهد هم حاضر به واقعیتا. اصطلاح کی عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء ولفظ الشهاده. خبر د رښتیا ورکول په دې شرط باندې چې په مجلس ته قضا کې وي او په لفظ د شهادت سره وي. د شهادت د لپاره شرایط دي، سبب، رکن او حکم. نو شرایط به موږ بیانو ډیر دي. دی ولیکلي العقل الكامل والضبط والاهلیت، دا د شاهد شرایط دي. وسببها طلب المدعي من الشاهد اداءها. سبب دا دی چې کله مدعي په حقوق العباد کې د ادا د لپاره مطالبه وکړي، یاد یې ساتئ طلب د په حقوق العباد کې شرط دی. الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوة. بغیر د دعوی نه صحیح کیږي. بخلاف حقوق الله طلب نه یادوم، دعوه یادوم. دعوه په حقوق العباد کې شهادت د لپاره دعوه شرط ده. نو وی شامی کی بطور قاعده الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوة بخلاف حقوق الله. جل نمبر اتم 185 نمبر صفحه. رکن لفظ د شهادت دی، د کی تاکید دی ځکه دا قسم د لپاره استعمالیږي. نو قبل لفظ استعمال کی د شهادت د لپاره د شهادت د لفظ په ځای باندې پښتو کې ز گواہی ورکوم د دې په ځای باندې بل لفظ استعمال کی به شهادت نه به بنفس خبر وي. او حکم وجوب الحكم على القاضي بما يقتضيه الشهاده. حکم دا دی چې کله گواہی وشوه په قاضي واجب ده، فورا واجب ده. ان شاء الله مې القضات کې وو یو څو صورتونه دي مستثنا دي کني فورا واجب ده چې فیصله وکي. خري في الباب 8 ابحاث دي لورست ورشو کتاب الشهادت. به د گواہی چې دا کله واجب وي او کله مباح وي، دغه په حالاتو به اعتبار سره حکم بدلیږي. کې وسړی ته د چا په گواهی باندې نه څه فایده راتلله او نه څه نقصان دفع کېدلو، نو گواهی ورکول ضروري نه دي. گواهی به ضروري نه ده. د چا گواهی چې نه قبليږي دغه گواهی هم ضروري نه ده، اسیم نه قبليږي. نو او کچری صاحب حق مطالبه وکي د گواهی، نو واجب ده چې د مطالبه قبول کړي او گواهی لور شي. څلورم نمبر کله چې صاحب حق ته علم نوي چې زما په حق باندې گواه مشته او گواه ته علم وي که چې زه گواهی ورنکم حق ضایع کیږي، نو په دې موقع باندې گواهی ورکول هم ضروری دي. ورسېدلی بي او حقوق الله کې چې کله د ضایع کېدلو ویره وي، خصوصا لکه هلال رمضان وغیره، په دې وخت کې گواهی ورکول واجب دي. او په حدود کې گواهی ورکول پردا چول چې دي دا غوړې دي د گواهی ورکول په مقابله کې. البته که یو سړی داسې او تا ته پته ده چې حد پې جاري نشي نو د فساد زیاتېږي، نو به هلته گواهی ورکول پکار دی، پردا چول نه په حدودو کې هم. تاسو په دې پوه شولئ. به د وجوب شهادت د لپاره علامه شامی شرایط بیان کړي.
و شرایط ولا بیان کړی دي بحر کې وای پوره مبسوط دي منها عدالت قاض واجب د شهادت کله واجب دی چې کله خو د قاضي عدالت وی کنه اسی خو گواہی کار نه ور کوي وقرب مکانه گواه باندې کله گواہی ورکول واجبي کیدا یادو مسید ناغیر باره یو دا چې کله قاضي عدالت وی نو کله قاضي عدالت نوی نو په گواهانه د واجب چې گواہی ورکی اگر چې هغه صورتونه دي چې هلته گواہی ورکول واجب دی به نه د واجبه دا اوس تاسو د سی وای کوم صورتونه کې چې گواہی ورکول واجب دي د غیر پر شرایط دي چې د قاضي عدالت به یو دویم نمبر قرب مکان بنزدي وي عدالت بنزدي وي اوس کلري اگر که گواہی ورکول واجب دي خود ته د پکې نقصان دی او دریم علم ورته بقبولیت وی چې زما گواہی قبليږي نو په کوم صورتونو کې چې گواہی واجب ده نو التبوس ورزي او څلورم بکونه اسرع قبولا چې د گواہی زر قبليږي دا به کې تکلیف کیږي نه نو الا په هغه صورتونو کې چې گواہی ورکول واجب دي په د واجب کیږي پنځم مطلب المدعي مدعي به مطالبه کوي نو الا بد منی گواہی ورکول واجبيږي اما الاثنان الباقيان فهما الله يعلم بطلان المشهود به د مشهود به بکم شي گواہی ورکوي دغه په بطلان باندې ورته علم نوي کوي به گواہی ورکول په صورتونو کې چې واجب ویم بین د واجبه والله يعلم ان المقر اقر خوفا دا علم ورته نوي چې د چا خلاف ز گواہی ورکوم غزمه په مخ کې اقرار کړي د پلان کې د حق نو دا علم ورته نه چې هغه اقرار باندې اقرار کړي کوړته علم و چې اقرار کړي د قرآن نو بدغه صورت کې د لګوي ورکول به واجب نه دي اگر کدا سي محل وی چلته گواہی ورکول واجب وي تاسو ویږي مرحل به گواہی په دوه قسمه را یو ته تحمل شهادت ویل کی یو ته ادائی شهادت وی تحمل شهادت دا یو سړی یو واقعا عینی څه خبره اوري د یو مقرنا او پکم صورتونو کې چې پکم حواس سره چې تحمل کیږي هغه کار ور کوي اوري د خبرو قصه ده نو تقصیر تعلق دی یعنی لیدلو سره تعلق دی بهرحال تحمل شهادت دا چې کوم واقعا کیږي د علم ترازی دا داسې کسوي او یو د ادائی شهادت چې کله د قاضي په مجلس کې دغه مشهود به کوم واقعا شوی دغه متعلق خبر ورکړي نو د دوړو د بل خپل شرایط دي وقت شي وته واما الشرائط في الاصل فنوعان نوع هو شرط تحمل الشهادة ونوع هو شرط اداء الشهادة اما الاول فثلاثه تحمل بردر الشرائط احدها ان يكون عاقلا عقل ببیلان دیم لکی دی العقل الکامل وقت التحمل عقل کامل دی تویلی کی گی مولی سب چی غفلت سوتوی اشتدت غفلته غفلتی زید شوی نوی کا چا چی غفلت زید شی داغا عقل چی بے کامل نپاتی کی گی ابے دا غفلت دری وجہ صاحب دو وسامی ذکر کری کل غفلت دای چی توجه ستنه کی غافل سړی خلک وي او کله اٹکل خبرې کوي اسی بس خلینه زوتل تاسو بروانی ستا کور به خو د بته اداره د کور دي تاسو کور دي نو خدای غیر کنه ته بته نه و اسی بس سوچ نه یو څه وي نو کله مجازفتن خبرې کوي او کله مسامحه بس نسیان وغیرہ په راضي هر څه تیریږي د سیوايه برحال دویم نمبر ان یکون بصیرا وقت التحمل عندنا موږ د حنا په بنس باندې په وخت د تحمل کې به بصیر وي لیدل وکول شي دو شرایط شو بلوغ حریت اسلام عدالت فليس من شرایط التحمل دا د تحمل شرایطنا ندی ټول فقهاء لیکلي دریم شرط الثالث هو يكون التحمل بمعاينه المشهود به مشهود به باقاعده لیدلی یعنی به مشاهده کوي به او کله لیدل سره تعلق نو مثلا اوریدل سره تعلق نو باقاعده اوریدلی
او د چانه چوري هغه قسم پیژني بدایي جل نمبر 9 15 صفحه کې به ورپسې واما شرایط اداء الشهادت فانواعن د شهادت د پر شرایط اداء شهادت د پر کوم شرایط دي د غیر پر خپل انواع دي توجه جی اما الذي يرجع الى الشاهد بعضی په کې غدي چې هغه شرایط شاهد کې پکار دي نو هغه د پرم انواع دي منها العقل شاهد بعقل وی لونی یا معشوم غیر عقل غبنه قبليږي ومنها الحريه د حر چا کی جو حریت نہیں دا غبنه قبليږي یعنی کتاب چا معنی به الفاظ دیگر حجر لګیدلې حجر چا غدري کسان دي تاسو ته پته را نو د دې گواہی څخه نه قبليږي چې گواہی ولایت غواړي او د دې خو بزان ولایت نشته نو ببل به تراشي تاسو پیږي کنه شهادت او قضا د دې معنی دا تنفيذ القول على الغير ولایت دا معنی دا اصل کی خپل قول په غیر باندې نافذول نو دا خو پلیونی کی یا بماشوم کی غیر عقل کې نشته بزان نشته ببل به سره شي د غشن په غلام کی ومنها بصر الشاهدين د ابي حنيفه رحمه الله ومحمد د طرفین بنظمانه شاهد د بار شرط دام دي چې لیدل بکې ومنها النطق خبرې بکې ګونګا غنه قبليږي ومنها العداله عدالت هم ضروری دي عدالت رست به تعریف کوغا نو عدالت دام پکې ضروری دي که عادل نه نبی به گواہی نه قبليږي هجی او اوس به وکړو بیان ماهیت العدالت بس ته پسې د بدایي کې ډایرک ورپسې ذکر کړي قال بعضهم عادل چاته ویل کی من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج چا باندې شطعن نه لګیدل نه په خېټه کې او نه په ابل شي کې نه په خېټه کې او نه بفتح بضم الخاء کې نو فرج کې او په خېټه کې بچا طعن نه دا عادل لها ورپسې وی لأن أكثر أنواع الفساد والشر يرجع إلى هذين العضوين أكثر فساد أو شر الذي رجعهم دي دو عضو ده كي نبي عليه الصلاة والسلام وही कहने चले दे माला चा ज़मान राको अज़मंतु लहु الجنة जन्नत ज़मान व तवरको चले दे हिफाज़त की وقال بعضهم من لم يعرف عليه جريمة في دينه فهو عدل چا مبارک کی چی د دین په اعتبار سره جرم نه معروف دینی لحاظ سره هغه فاسق نه جوړ شوی مطلب ګیره خري یا زیناکار دی یا شراب خور دی دا دې قسم نه معروف بس دا عادل دی وقال بعضهم من غلبت حسناته سيئاته دا چا حسنات چې به سیئات زید وي بس دا عادل دی وقال بعضهم داخله تعریف مزیدار دی مېشتنی والکبائر څوک د کبایر او نزان بچکی داغه تعریف رستو کو او ادا د فرایض کوي او غلبت حسناته سیئاته او یو دا چې کبایر نزان بچ کوي دویم دا چې فرایض ادا کوي دریم دا چې حسناتی سیئات باندې یعنی بوړو کو ګناهونو باندې مزید وینو به د عادل له ومن الله يكون محدودا وسرا شنور شرایط او شاهد لرا دا شاهد با محدود فی قذف نی څوک چې حد قذف کې حد شنو ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا ومن الله يجر شاهد الى نفسه مغنما شاهد با په گواهی باندې ځان تنف نه راکاږي دا قاعده درستو یو هر غزه کې چې کوم ځکه گواهی بوجه شاهد تنف یا دفع ضرر وی گواهی به نه قبليږي ولا يدفع النفس مغرما بشهادتي ومنها ان يكون عالما بالمشهود وقت الاداب بمشهود باندې عالم وي خجي ذاکرا له امام سوي باقاعده ورته یادم وي چې دا شان واقع شوی والا بغواهی ورکړي دا په بدایي کې دی جل نمبر 9 همغه یو لسم صفحه کې تاسو ګورئ وایي الشهاده فرض في الباب 8 ابحاث اچھا جی ځینې شرایط پاتې شو بعضی شرایط شاهد کی په خاص مواقعو کې موجود دي ضروری دي اغدا چې گواه چې شاهد دا به مسلمان وي دا کله اچھا جی چې کله مشهود علیه مسلمان وي دا اوس خاصه موقع ده ځکه د کافر گواهی د مسلمان خلاف نه قبليږي
نو اسلام ولا نه دی شرط خو چې کله د مسلمان خلاف گواهی نو به اسلام شرط دی په دې خاص موقع کې همدغه شان حدود کې د ښځو گواهی نه قبليږي نو په دغه خاص موقع کې یعنی حدود کې مرد رجل کې ذکورت دا شرط دی تاسو وایئ شولې نفس شهادت سره متعلق څه شرایط دي نفس شهادت سره لکه کچري مقدمه د حقوق العباد نوي نو داوا ولا شرط څنګه چې مخکې ویلیو او دویم د گواهانو گواهی د دعوی مطابق وي موافق وي او یا پکې فرق وي خو تطبیقي کیږي دا مخکې مونږ ویلیو چې لري دا څه فرق وګیو تناقض چې تطبیق نه کېدل به گواهی غیر معتبر وي دریم نمبر په حدود او په قصاص کې با بالاصالت گواہی وي ان شاء الله رسو بیان روان دي الشهادت على الشهاده هغه په حدود او قصاصو کې یعنی څوک چې په شبهات او ساقطي غلط نه قبليږي خجي څلورم کچري شهادت على الشهادت مسله وینو اصل گواه چې دي هغه ته به حضور وي ځکه قاضي مجلس ته نزي او نور گواهان جوړي د دې بیان براشي ان شاء الله پنځم گواہی په لفظ شهادت سره وي چې هغه رجبه کې کوم لفظو او شپږم کوم حقوق باندې چې سړي مطلق کېدل شي خبرې دي شي تل خزو التب کوم شرعي تعداد دی ضروری دی یو سړی دوه خزي یا دوه سړي صرف دی وی خزي کار نه کیږي دا مسله روانه ده او اوم نمبر حدیث شرب کې چې کله گواہی ورکړي نو بچا چې گواہی ورکړي دا مسلم را روانه ده د خلینه به بیزي ټیم به کډیر نه تیر شوی تقادم د زمان بنوي ښا اتم نمبر د حد قذب نه علاوه نور کوم حدود دی پاغو باندې با ټیم ډیر نه تیر شوی کډیر ټیم تیر شوی به گواہی نه قبليږي تقادم وقت به ډیر تیر شوی بیان روان دی یو مش نزیت ټیم تیر شوی دی او څوجم نو چې دیو گواہی ورکو د سمانیم نو موجود د گواہی ورکول نو گواہی نه د ورکړي مفتابی رایدا د یو مش نزیت ټیم تیر شوی دی بعض شپږ مشه تیرې به گواہی نه قبليږي مشهود به د کوم شي متعلق چې گواہی ورکول کیږي دا غیر بارم څه شرایط دي مشهود به به معلوم وي داوا کې مونږ ویلو چې کوم شي معنی مدعا ده او معلومه وي او کچری مشهود به مال وی یا منفعت وی نو متقوم بوی دا مولا شرط دی که غیر متقوم شی وی متقوم خو پیژنې کنه نو به باغی کی گواہی نه قبليږي مکان د شهادت سره متعلق یو شرط دی هغه دا چې د قاضي په عدالت کې یعنی مجلس قضا کې به گواہی ورکړي تاسو پوه شولئ نور قصې بس کو خدای دې اهم مباحث دي په باب کې اته ابحاث دي اول نمبر وصف شرعي را ته بیانې نو وی شهادت فرض دی فرض په معنی د واجب دی او ما تاسو ته بده کې خاص صورتونو خودل چل ته واجب دی ارزه کنا او اور بصیری کلی شهادت فرض دی د ال چې تحمل شوی وي کله چې تحمل نه شوی اگر چې دا سه محل چې گواہی ورکول به واجب وي به هم ادا نه ضروري یار تا خو تحمل نه کړي څنګه گواہی ورکې يعني هذا اذا تحملها والتزم حكمها اما اذا لم يتحملها فهو مخير بين التحمل وتركه بالفاظ دیگر داسي وای چې کله تحمل وشو او داسې مسله و چې گواہی ورکول به واجب دي نو زرماني ادا واجب ادا او کدا سي مسله ده چې گواہی کول به واجب دي خطل زیاده تحمل نه ورزي زیاده تحمل لا نه ورغله نو پتا نه د واجب چې ورشي چې ورلې تحمل شو بیرستو ادا واجبېږي تحمل بهر حال په اختیار کې دیګا خجی نو شهادت فرض ده تاکید کوي په شهود باندې لازميږي اداؤها او ولا يسعهم كتمانها كتمان ولا نه جائز
خو شرط ولادار اذا طالبهم المدعي چې مدعي مطالبه وکي الشهاده على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى بخلاف حقوق الله ما بالشامی جلد نمبر 175 صفحه خجی نو وليسهم كتمان نور شرایطم ویلو کوم زینو کی خبرم ذکر کړی او چې التا ادا چې دا نه د واجب د سړی قبليږي نه وغیرہ لاندې لیکلي الا اذا علم ان القاضي لا يقبل شهادته چکل و تبته قاضی می گواہی نه قبلی نو به کتمان شهادت جائز ده او کان فی سک جماعت سواء مما تقبل شهادتهم یا نور د جماعت وی دغه گواہی قبلیږي او هغه تیار وی گواہی تللو ته نو به بتانه د واجب چلال شي او کړه دنه سیوا نور څوک نه وی او ددنه سیوا نور گواهان نه یا وی خو د په گواہی کار کیږي د نور باغې نه یا د باغې معنی جل کیږي او مثلا دا سی چلته گواہی ور کول واجب نو ال واجبېږي دیمه مسله والشهاده بالحدود حدود کې د شهادت کسلی ته اختیار دی ک پرده پیر چي او ک گواہی ور کوي هو ک پرده روا چي نو دا افضل ده هدايه کی حدیث نقل کړي لو سترته بثوبک لکان خيرا لك کپړو باندې به دي پرده چولې وي گواہی دي دغه خلاف نه ور کړي تعالی به بهتر وي والشهاده بالحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والاظهار والستر افضل ما تاسو خبره کړي وا کچري سړی داسې سړی دی چې په دې جرم کې معروف مشهور نه دی ضرر او نقصان خلکو ته ډیر نشته نو به ستر افضل له او کنه دسی سړی دی چې هغه همیشه دا کار کوي نو به گواہی ورکول پکار دي چې قصه ختمه کی الستر افضل الا انه يجب البته یو مسله د مولسم د سرقې په باب کې ستر خو افضل دی سرقه محد دی خدل تبا د مال نه ستر نه کوي د مال لپاره بغوي ور کوي او وی با اخذ المال مال خسدا سی بنوي چې سرقه تاسو په خبره باندې پوه شئ صاحب د هدايه ذکر کړی دي اصل کې په حدود کې خصوصا چې وسله یو کس په ګناوی نه دته مخه ته دونه کینی یو نیکی دا د چې گواہی ورکا ا دې سلی باندې حج جاری چې سباله څوک دا بدینه کوي دام نیکا خبره ده او یو نیکی دام دا چې پرده پیروا چو پوه شولې بي نو ته وګوري کوم نیکی ډیره ده هغه موافق بکار کې اوس په باب د سرقه کې کوم گواہی نه ور کوي د سړي مال چې هغه ځای کیږي مسروق منه او که گواہی د سرقه ور کوي نه بابل پرده نه چول شلاسي کټ کیږي نو د مینس کار به وکړو هغه دا چې گواہی دی ور کی خو په مال کې سرقه کې نه داسې دی وي خذل مال ذکر سرقه په باب کې مونږ ویلو سرقه لفظ به ور سره ذکر کړی چې سرقه کړی دا ايشهد بالمال في السرقه فيقول اخذ المال ولا يقول سرقه دا بنوي ولي بنوي لاندې وجه ذکر کړی دا للتحرز عن وجوب الحد وذياع الماء الاكبر وغيره لسبك سرقه ولا چغلای کړی یو خو به حد راشي حالانکه حدود کې بکار د چرا نشي دویم دا چې سرقه ولا اعمال هلاک شوی مسروق منه قصه ختم شوله زمان د څوک نور کوي با سارق نه به زمان نه خستل شي تاسو ته مسله یاد ده کنه چې ګلا لا سارق لاس کټ شي او یو شی مسروق هلاک شوی نو به زمان نوی نو کده چری اخذ ویلا سرقه ونه ویلا یو به د غلاس هم کټ نشي او بل بد مسروق منه مالم ځای نشي لاندې لیکلي لتحرز عن وجوب حد تیر بار وجوب حد نتحرز راشي وضياع المال نتحرز راشي لأن القطع والزمان لا يجتمعان دای ضابطه لري قطع او زمان د دوله نه جمع کیږي اجر او زمان نه جمع کیږي بل ما ده اخو اجر وکنه الاجر والزمان لا يجتمعان غبيله وذا صاحب د هدايه وي محافظه على الستر ولانه لو ظهرت السرقه لوجب القطع به قطع واجبيږي والزمان لا يجامع القطع قطع سرنجمگی فلا يحصل احياء حق ذ سرید حق احياء ناراضي
دویم عنوان چې دی مولوي صاحب اچھا جی راځي یو حکایت یې لیکلی دی مخکې چې ته حکایات نه دي ویلي نو دا به ووایو د هارون الرشید كان مع جماعة الفقهاء وفيهم أبو يوسف فادعى رجل الآخر أخذ ماله من بيته ورا خذي ويلو أخذ زما د کورې مال اخیستی دی فأقر بالأخذ هغه اقرار وکړو بالکل مې ستا د کوره مال اخیستی فسأل الفقهاء نه تپوس وکړلو نو فتوی ورکړه بقطع يده لاس کټ کا فقال امام ابو يوسف ودو فرمایل لا نه به کټ کو ولي لأنه لم يقر بالسرقة وإنما قر بالأخذ نفدع المد تاسو پوه شولې خلکو چا ولا کړه خبر خو صحیح ده نو په دې کې فدع المدعي انه سرق هغه نو وس سرقه کړی ده فاقر بها هغه اقرار مو کو بالکل می سرقه کړی ده سرقه ففتو بيغو فتور کړه چې لاس کټ کی به وخالفهم ابو يوسف امام يوسف رحم الله وینا وسم لاس کټ کی فقالوا له دتی ویل لما هغه ته وی ګورا اول اقرار د چا کړی دی د اخذ لانه لما اقر اولا بالاخذ نو اخذ سره زمان لازم شو اوس به مسروق منه ته زمان ور کوي او چې وس دغه بریدي او دی بل ټکی ته وروړي چې سرقه ده مقصد دا چې زمان ختم شي د ممنه دا زمان ختمي خیالم ده کنه زکه زمان او لاس کټ کېدل دواړه جمع کیږي نه ونه لسه خبره مانی وسقط الخجي كم دي ثبت الزمان عليه وسقط القط فلا يقبل اقراره بعده بما يسقط الزمان ندى اقرار بن قبلي هغه چې د زمان لري کی فتعجب منه كذا في مجمع انهر ده کنه لکه کان هر ده ابحر 7 ابحر هجي دویم نمبر عنوان النصاب الشرعي دا ډېر اهمه مسله ده تاسو ما ته لږ متوجه شئ د شهادت د بار النصاب شرعي حیثیت را تبعینی وک شی وته نو شهادت چې د خبر واحد هم ویل کیږي ځکه خبر واحد دې ته نه وایي چې فقط د یو کس خبر وي خیا دې ساتي خصوصا احادیثو کې متواتر حدیث هغه حدیث ته ویل کیږي چې یو پر یو قوم نقل کړي پر قوم لا تحصى عددهم شمیرم نه کیږي اگر که جمهور دا قیدم نه لګي او وهم نه کیږي چې د ټولو بدروغ اتفاق کړي دومره ډېر کسان وي لکثرتهم وعدالتهم وتباين اماكنهم ډیر دي یو کس دو کس لس کس بدروغ باندې اتفاق وکړي دا ډیر دي بیا عادلان دي فاسقان به وکي او به کورونو بل نه لري دي نو د تواتر حد چې ډیر کسانی بیا د مشهور غي ته ویل کیږي چې په اصل کې د صحابه او بدور کې راوین کم یرستو زیات شي خبر وای چاته ما مقصودی خبره ده چې د صحابه او تابعین او تبع تابعین په دور کې د راوین او تعداد هدي تواتر ته نه رسیدلې اگر که دوی درې چلوري نو خلکو ذهن کې دا چې خبر وای دغه ته وای چې فقط یو کس وي دا نه ضروري بهرحال خبر واحد د بار خپل مراتب دي تاسو بلګ متوجه شئ خبر واحد کله په حقوق الله کی او کله په حقوق العبادو کی وی به چې حقوق الله کی دغه اولا دو قسم دي حدود کی غیر حدود کی پوهیږئ به چې غیر حدود کی وی او حق الله وی ناغه د بارا یو کس چې مو یو کس خوادلو د گواہی په قبليږي نبی له صلوات و سلام دیو باندې چې گواہی قبول کړي ورستو خبره کو ورسره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان تاسو به شولې یو دویم دا حکم سره بیان شو یو شو حقوق الله وی تعلق د حد سره وی نو به بدو قسمه لري حد زنا ده کنور حدود دي نو که حد زنا ده به څلور کسان سړي عادلان گواهان ضروری دي تدوش او کنور حدود دي حد سرقه حد شرب وغیرہ نو به کم از کم دو سړي ضروری دي شخصو گواہی به هر حال په
حدود کې نه قبليږي مجموعي تور څو صورت جوړ شو 3 او که حقوق العباد سره تعلق نو بهم 3 قسم دي توجه جی حق العبد دا سره چې الزام دی پکې ما ویل زما بدی آصف 0 روپۍ دي یوسف وایزه گواہی ورکوم چې د پاغه باندې 0 روپۍ دي دلته اوس الزام دی د گواهی په وجه باندې پاغه پیسې لازميږي دي ته الزام وای کنه نو چې حق العبد وی الزام پکې وی په دې صورت کې ول عادت او عدالت دواړه شرط دي 2 کسان به وی کم اس کم او عادلان به وی عادل تعریف خو مخکې شوی وکنه څو شو یو درې مخکې یو دا نو مجموعي څلور دویم چې حق العبد وی او بالکل پکې الزام نه وی الکه اسبا یوسف ورته وی زما متعلق چې تیګه وکیل جوړ کړی تی مضارب جوړ کړي تی ځان سره شریک جوړ کړي تی غلام وي اذن فی تجارت ته کړي لنډه دا څومره امانات والا مسلې دي کنه کا شرکت دې کا مضاربت دې کا وکالت دې سم چي دي په دې ټولو صورتونو کې الزام نشته لکه هغه منی ټیک تو کني منی اس قسم الزام پکې نشته نو بدې کې د هر ممیز چې تمیز صرف کول شي دغه گواہی قبليږي صاحب او د حسامی حاشیه کې وای چې معصوم وي عاقل او بالغ وي یعنی صغیر وي او کبیر وي مذکر وي که مؤنث وي غلام وي که حر وي کافر وي که مسلمان وي څو شو دې کې 2 شو درې من وجهن پکې الزام وي من وجهن پکې الزام نه وي هغه د وکالت نه لري کړی دې کې من وجهن الزام دی من وجهن نشتا من وجهین الزام ځکه نشته چې هغه ځان خپلم لري کولای شو څه خبره به نشته من وجهین به الزام ځکه چې دینه پس کوي ټولو احکام رجعه ممدته کیږي حقوق ولا پرېدا کڅ اخلي به سی په دمانه لازمي کی موکل نه نشه غسله به الفاظ دي کا صاحب د هدايه ذکر کړي ولایت ولا ختم کو نو دا یو الزام دی من وجهین نو بده کی امام سی وی یا عدالت شرط دی یا عادت شرط دی دوړو کې یو ضروری دی مجموعي ته ټول څو شو شپږ شو او مور سربل مرګره کوي هغه زین صاحب د قدرت ذکر کړي چې حالت صرف خزو ته خبر کیږي الته عام طور باندې سړي نه مطلق کیږي نو په هغه کې د خزو گواہی هم قابل قبول ده تاسو ورسېدلې او کوغړی چې خبر واحد باندې با سکو اما به چرته وګو ځکه هغه حدیث سره خصوصا تعلق ساتي ازین خبرې به کې حمید نوای اورې مولوی سي ورکی کوي په دا وب پاک دي ناپاک دي او دا خوراک حلال دی او دا حرام دی په داسې مسائلو کې د فاسق به موږ نه منو چې څوک عادل نه وي البته څوک مبتلا به دي سامع دي هغه د فاسق په دې خبره مانی رای خپل چلی او رای به حکم جوړ کی نو کرای ویل چې فاسق رښتې وایي نبی به د منی او کې ویل غلط وایي دروغ وایي نبی به نه مني تاسو پوه شولې نو فاسق خبره به منل کیږي بدغه شان امور دین کې دي ته امور دین ویدانو منو ور کړي امور دین کې بر فاسق خبره منل کیږي خدا الله چې مبتلا به چې سامع دا غرای د صدق سره ملګری شي تاسو پیږئ نبی به اعتراض کړي چې امور دین کې خدا فاسق نه منل شي څنګه مانی وختي موږ ونه ویل چې کوم زبري دا خبره نو فاسق نه منل شي ته څنګه امور دین کې د فاسق منی غیر باره درې وجې ذکر کړي دي یو دا چې ګوره فاسق وایي چې دا وب پاکي دي نو کوم شی پتا لازمي بزانیم لازمي کدا خوراک حلال دی پتاي لازمي بزانیم او بنا پاک دي یا خوراک حرام دی نو تهمت په فاسق نشته ځکه چې کوم شی پتا لازمي بزانیم لازمي دویم دا دغه شان کارونه چې دا وب پاکي دي نه پاک دي خوراک حلال دی او که حلال نه دی دا قصاب کومغه ذبح کړي دا مردار ده کنه حلال ده په دې معنی عام طور باندې صرف فاسقان خبريږي عادلان په بازارونو کې نه ګرځي حضرت صاحب دارلوم کې چې دناسته و چې د بازار کې ګرځي چا قصاب کوي صحیح خو الله کړي او چانه ده امزه یاد کو چې عادلان خډیر کم دي نو اوس په چې دیونی په دنیا کې
تاسو پیږي نو ضرورت دې دې چې موږ ومنو نه دای بل وجه شو لکه بل دا چې فاسق اهل شهادت دی قاضي کده د بغوي فیصله وکړه را بشر الله نو غوي ټیک ده فیصله ټیک ده ها البته واجب نه ده کوي کولای شي یو مستور وي دغه د عدالت او د فسق پته نه لګي امام محمد رحم الله مفتابی راي دا چې هغه به حکم د فاسق کړي راضي والله د اصول شاشي د سنت اخیره فصل لیلن الفاظ دي دا کومه قصه چې ما وکړه د لیکلي تاسو غوري خبر الواحد حجه فی اربعه مواضع خالص حق الله تعالی څه مطلب مالی سوي عقوبت حد پکې نوي نو حقوق الله نه سره یو رخصته غیر حد دویم وخالص حق العبد ما فيه الزام محض دریم وخالص حقه يعني حق العبد ما ليس فيه الزام او څلورم وخالص حقه ما فيه الزام من وجه اما الاول ولك استام سلام وكان اما الاول خالص حق الله فيقبل فيه خبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان پیږي ګوري اصول شاشي لاسي درځي بس خالي اوریم پیږي بي نو افتا برکات دای چې دومره مطالعه سره بلش چې بدی قصو خبر شي چې بل تصرف ګوري پته وته لکی نو زه ته شبارت تم تاسو پیږي به څه وي اما ثاني فيشترط ثاني څه مطلب چې حق العبد دی او الزام دی وکي فيشترط فيه العدد والعداله ونذيره المنازعات واما الثالث چاہیے کہ سر الزام شته دینا او حق العبد خجي فيقبل فيه خبر الواحد عدلا كان او فاسقا ونذيره المعاملات واما الرابع من وجه الزام شي فيشترط فيه اما العدد او العداله عند ابي حنيفه رحمه الله ونذير العزل والحجر علك غلامتي نور محجور کړلې او وکیلتي معزول کړلې ورسېدلې وګورئ والشهاده على مراتب منها دا مرتبه اولادا الشهاده في الزنا يعتبر فيها اربعه من الرجال ولا تقبل فيها شهاده النساء ايوه الشولا مرتبه ثانيه ومنها الشهاده ببقيه الحدود والقصاص تقبل فيها شهاده رجلين ولا تقبل فيها شهاده النساء ذكر گواہی حدود کې نه قبلي گواہی انما لم يقبل فيها شهاده النساء ولي د شهادت د خزو کې شبهه ده ځکه الله پاک وایي کنه که یو نبی بل به ورته ور یادای څنګه ده تذکر احداهما الاخرى دا ولي وي دا عدد دی کې ولي ضروری کړي دي ځکه دی باندې نسيان غالب دي ایک بکې نه لگا او درېمه مرتبه وما سوا ذلك من الحقوق کوم نور حقوق دي یعنی حقوق العباد سره تعلق وي او الزام پکې وي تقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامرأتين اذا قد بلغويها سواء كان الحق مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والوكالة والوصية مرتبه رابعه تبياني منګو ته امور دین ویلې امور دین محکم چې اصول شاشي کې ویل امور دین کې یو خبرم منل کیږي اچھا جی دا منګه سورۃ اوم نمبر هم بیان کړو چې صرف خزو ته به اطلاع ملاويږي وتقبل في الولاده والبكاره دا خزه باکره ده کثیبه ده والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال سلو ته خبر نه ملاويږي نو قبليږي به کې شهادت امراه واحده دی وی خزه گواہی دا کوم قصه چې ما وخت ما وکړه دا علامه شمیم ذکر کړی دا نهم جل کی 498 صفحه کی ثم اعلم ان المعاملات على ما في كتب الاصول ثلاثه انواع حقوق العباد بیان کړي الاول ما لا الزام فيه كالوكالات والمضاربات والاذن بالتجاره والثاني ما فيه الزام محض كالحقوق التي تجري فيها الخصومات وثالث ما فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر الماذون فإن فيه إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجر من وجه الزام لكله وبديك عدم إلزام ده لأن الموكل والمولى يتصرف في خالص حقه نديك شامن الزام هناك فصار كالإذن ففي الأول يعتبر التمييز فقط الزام بكنوي وفي الثاني
چې الزام پکې وي شروط الشهادتي عدد او عدالت دواړه وفي الثالث اما العدد واما العداله عندنا خلافا لهما تاسو پوهیږئ راځي ولا دریم نمبر عنوان الشرائط بیان د شرایطو کوي هغه موږ سم ذکر کړی دي نو وی بعد شهادت کی عدالت شرط ده شاهد به عادل وي او ورسره لفظ شهادت شرط ده دا د مطلق شهادت شرطو یو د شاهد ذکر کوي یو د مطلق شهادت ولا بد في ذلك كله من العداله ولفظ الشهاده والعداله لوجوبه لا لصحته دا خبره بواوري عدالت د وجوب د بارا چې دغه په گواهی باندې فیصله کول واجب شي غیر بارا شرط ده نفس صحت د بارا عدالت شرط نه ده چې چره قاضي د فاسق په گواهی فیصله کوي هم سیدا علامه شامی ذکر کړی اتم جل 178 صفحه کې او بدایي کړي ومن لفظ الشهاده فلا تقبل بغیر من الالفاظ كلفظ الاخبار والاعلام وغيره بدنه قبليږي بنظم جل 411 غجي دا اوله مساله شولا ولا بد في ذلك كله دا څوم چې تیر شوی دي کې شرط الى جميع ما تقدمت پټول کې عدالت او لفظ شهادت شرط د شهادت د نساء او فی الولادت کې دا ضروری دی وای همدا صحیح راي ده دغه مساله بکی الكلام على الشرط الاول اوس په شرط اول باندې کلام کې خطا شوی دی ښا شرط اول نه پر شرط ثانی باندې لفظ شهادت معنی کوي نسوي فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة دا ذکر نکو او ویل اعلم یا اتيقن دا گواہی باندې قبليږي تاسو پیږي مولوی سي عدالت تعریف بلان دي کلم دي ان يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مسرا على الصغائر ويكون صلاحه اكثر من فساده وثوابه اكثر من خطئه رسي زكوم کسی بسی دریم مسئلہ کلام علی شرط الثانی لیکل حالانکہ کلام علی شرط الاول لے عدالت نو عدالت بیان کی امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار برو ګوري مخکراتی تیر شویم دي چې حاکم با د گوا په ظاهری عدالت باندې اعتماد کی چې بس عام مسلمان دی او مسلمانان عادلان نظام عادل له تزکیه ته ضرورت نشته لري البته څو صورتونه کې به تزکیه امام سے موي کوي به حدود او قصاص کې به د گوا باقاعده تزکیه کوي تزکیه خو به جنې کنه سر علانیتن سر دا چې چا څوک ثقه صلی دغه تبرد متعلق لیکلو کې دا څنګه دی نو کچري هغه بنځبانی صحیح گوا و بلی کې چې صحیح دی او د گواہی قبليږي او کچري صحیح نو نڅ بنې لیکي او یا بلاندې ولي کې چې الله خفويږي نه قاضي ته پته ولګي او علانیه دا چې دغه ثقه سړي مخې ته بغوا ودري دی گوا مبارک ته وی چې دا صحیح دی نه به وي چې صحیح دی یا وای چې نه دی نو امام سے وای تزکیه نه ضروري بس فیصله با د مسلمان په ظاهري عدالت باندې کیږي تاسو به دې پوه شولې البته توجه حدود او قصاص کې به تزکیه کوي یو او دویم چې کله خصم مدعا علیه د مدعی بغوان توان وکړو چې دا صحیح نه دی به تزکیه کوي او صاحبین وی بهر حال به تزکیه کوي او فتور صاحبین بقوا الله وجداد امام سب زمانه خو خیر القرون خ زمانه او به پرور قصه خرابېدله نن سبا فتوم بدیده چې خلک ټول فاسقان جوړ شوي تزکیه ضروری ده وقال ابو حنیفه رحمه الله يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم فيهم يسأل عنهم وقال أبو يوسف محمد رحمه الله لابد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق التي لكل من غيره في جميع الحقوق وسائر الحوادثات سواء طعن الخصم فيهم أو لا والفتوى على قولهما في هذا الزمان فري زمانه کی فتوى صاحبین بقول القول الصواب کوم دغه شان دي تشریح الهدايه کوم دي تاسو په شری مولوی سي دا نور قصه به وکړو